ښوونځی ستاسې په کور کې د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو زه میر احمد مهماني هرکلی کوم په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست او د رمضان مبارکه میاشت مو تر دې دمه په خیر سره تېره کړې وي ګلونو زده کوونکو تاسو ته بهتره معلومه ده نننی درس مو د 10 ټولګي ریاضي ده د 10 ټولګي ریاضي کې ګلونو زده کوونکو زموږ درس مختلط عددونه دي او په مختلط عددونو کې بیا نننی درس د یو مختلط عدد ضربي معکوس دی څنګه موږ کولی شو د یو مختلط عدد ضربي معکوس پیدا کړو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یو مختلط عدد ضربي معکوس پیدا کړو مختلط عدد زائد مساوي a جمع b i د یو پر a جمع b i په شکل باندې لیکو صورت او مخرج د مخرج په مزدوج کې ضرب د دې نه چې کوم عدد موږ ته لاسته راځي دا به د زائد مساوي یو پر a جمع b i مختلط عدد ضربي معکوس وي توجه مو غواړم را سره پاتې شئ تر څو له دغه درس نه تاسې ډېر څه ځان سره یاد کړئ ګلونو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې وغواړو د زائد مساوي کېږي a جمع b i دا یو مختلط عدد دی موږ غواړو د دې ضربي معکوس پیدا کړو د ضربي معکوس د موندلو لپاره موږ او تاسې څنګه چل کوو راځو دغه مختلط عدد سرچپه کوو او صورت او مخرج موږ او تاسې به د ده په مزدوج کې څه شی کوو ضربو یعنې په دې شکل باندې موږ او تاسې دا لیکو چې یو پر a جمع b i دا مساوي کېږي دا په دې شکل باندې لیکو چې یو پر a جمع b i په خپله لیکو a جمع b i ضرب د a جمع b i مختلط عدد مزدوج څه شی دی a منفي b i تقسیم پر a منفي b i صورت او مخرج مو د مخرج په مزدوج کې ضرب کړل دا مساوي کېږي یو ضرب a منفي b i هماغه a منفي b i شو a جمع b i ضرب a منفي b i a جمع b i ضرب د a منفي b i په تیر درس کې موږ ویلي و که چیرې یو مختلط عدد په خپل مزدوج کې ضرب شي حقیقي عدد لاسته راځي او که چیرې ستاسې فکر شوی وي ما په تیر درس کې تاسو ته لوستي و چې a جمع b i که چیرې موږ دا په a منفي b i کې ضرب کړو نو د دې د ضرب څخه دغه لاسته راځي چې a مربع جمع b مربع a مربع جمع b مربع یعنی د a جمع b i او a منفي b i د ضرب د حاصل څخه دغه شی لاسته راځي نو کولی شم دا زه په دې شکل باندې ولیکم چې a منفي b i په خپله ولیکم a جمع b i او a ضرب د منفي a منفي b i د دې د ضرب حاصل څه شی دی a مربع جمع b مربع که بیا هم ستاسې سره تشویش وي نه پوهېږئ a راولئ په دې دواړو دوه حدونو کې ضرب کړئ دا هم راولئ په دې کې ضرب کړئ تاسو ته نتیجه کې a مربع جمع b مربع ورکوي د یو پر a جمع b i مختلط عدد ضربي معکوس a منفي b i پر a مربع جمع b مربع شو دا کولی شئ تاسو په داسې شکل باندې هم ولیکئ چې یو پر a جمع b i دا مساوي کېږي دا کولی شي په دې شکل باندې ولیکئ چې a پر a مربع جمع b مربع منفي b پر a مربع جمع b مربع i دا د یو مختلط عدد د ضربي معکوس د لاسته راوړلو څه شی شوله هغه رابطه شوله کولی شي تاسې مثال حل کوئ په ثبوتي شکل عمل کوئ او کولی شئ دغې رابطې نه هم تاسو څه شی وکړئ استفاده وکړئ راځو یو مثال ته ستاسې د کتاب لومړنی مثال موږ تاسې حل کوو د کتاب لومړنی مثال د ګلونو زده کوونکو د زائد مساوي 2 منفي 3 i مختلط عدد ضربي معکوس پیدا کړئ توجه مو غواړم ګلونو زده کوونکو زائد مساوي کېږي دی او مختلط عدد موږ او تاسو ته راکړی 2 منفي 3 i 2 منفي 3 i موږ غواړو د دې ضربي معکوس پیدا کړو موږ څنګه کولی شو چې د دې ضربي معکوس زائد په توان د منفي یو پر زائد څه شی کړو پیدا کړو د دې لپاره چې موږ او تاسې دا پیدا کړو دا په دې شکل باندې لیکو چې یو پر 2 منفي 3 i یو پر 2 منفي 3 i دا مساوي کېږي صورت او مخرج د مخرج په مزدوج کې څه شی کوو ضرب دا داسې لیکو چې یو پر 2 منفي 3 i ضرب ده د مخرج مزدوج 2 جمع 3 i تقسیم پر 2 جمع 3 i دی دا مساوي شي صورت په صورت کې ضربېږي 2 جمع 3 i مخرج په مخرج کې ضربېږي نو 2 منفي 3 i ضرب 2 جمع 3 i تاسو به څنګه دا لیکئ شاباس 2 مربع جمع څو مربع 3 مربع خیر اوسې دا په دې شکل باندې لیک دا مساوي کېږي 2 جمع 3 i په خپله لیکو 2 چې مربع کو 4 او 3 چې مربع کو څو کېږي 9 کېږي نو موږ او تاسې به د مختلط عدد ضربي معکوس چې موږ لیکو دا په دې شکل باندې ولیکو چې یو پر 2 منفي 3 i دا مساوي شو 2 جمع 3 i په خپله لیکو او 4 او 9 څو کېږي 14 کېږي د دغه مختلط عدد ضربي معکوس 2 جمع 3 i تقسیم پر 14 کولی شئ دا په دې شکل باندې هم ولیکئ چې 2 پر 14 او جمع 3 پر 14 i
دا د څه شو ضربي معکوس شو. د کتاب بل مثال دی څلورم مثال دی وایي اکس مربع جمع څلور الجبري افاده څه کوي تجزیه کوي. ګلونو زده کوونکو اکس مربع جمع څلور موږ غواړو چې دغه الجبري افاده په دوه قوسونو باندې څه کړو تجزیه کړو. چون دغه یو مشهور مطابقت تاسو لوستی چې ا مربع منفي بي مربع دا مساوي کیږي ا منفي بي یو قوس ا مثبت بي بل قوس. په دې ټولې هغه الجبري افادې هغه دوه وحدات بینوم تاسو تجزیه کولی شئ چې دغه ا مربع منفي بي مربع شکل ولري، خو دلته دا هغه شکل نه لري. موږ او تاسې کوشش کوو چې دغه الجبري افاده دغسې شکل ته څنګه کړو جوړه کړو. د دې لپاره موږ او تاسې یو بل شکل هم لرو چې په هغه شکل هم تجزیه کوو. هغه په دې شکل هم تجزیه کولی شو چې ا مربع جمع بي مربع دا مساوي کیږي ا جمع بي جمع 2ab د جذر لاندې دا یو قوس، او کولی شو موږ او تاسې ولیکو چې ا جمع بي منفي 2ab د جذر لاندې دا بل قوس. یعنې دغه سوال موږ او تاسې کولی شو دغسې هم څه شی کړو تجزیه کړو. خو راځو دا څنګه کولی شو چې په دغه شکل باندې موږ او تاسې تجزیه کړو. زده کوونکو توجه مو غواړم را سره پاتې شئ. اکس مربع جمع څلور دا زه داسې لیکم چې اکس مربع منفي دا څلور چې دی څلور دا څلور داسې لیکم چې منفي څلور ضربي منفي یو بیرته منفي ضربي منفي مثبت کېږي، فرق نه کوي، مشکل نه جوړیږي. دا مساوي کېږي اکس مربع په خپله منفي دا څلور په خپله ضرب. موږ او تاسې په مختلط عددونو کې ولوستله چې آی مربع مساوي کېږي منفي یو سره. په دې خو انشاءالله تاسې ټول ښه پوهېږئ چې د آی مربع قیمت منفي یو دی. دې منفي یو په ځای به څه شی نوشته کړمه آی مربع به نوشته کړم. اوس به ولیکم چې اکس مربع جمع څلور دا مساوي کېږي اکس مربع منفي څلور آی مربع دا داسې لیکلی شم چې دوه آی کل مربع دا اوس د ا مربع منفي بي مربع مطابقت ته جوړ شو. دا اوس په دوه قوسونو څنګه موږ تجزیه کوو؟ اکس منفي 2i یو قوس او اکس جمع 2i بل قوس. یعنې دغه الجبري افاده موږ او تاسې په کمپلیکس انالیز کې یا مختلط انالیز کې یا د مختلط عددونو په سیټ کې په دوه قوسونو باندې څه شکل تجزیه کړله. که چیرې غواړئ دا د حقیقي عددو کې تاسې تجزیه کړئ په دوه قوسونو، بیا به له دغې رابطې نه تاسو څه شی وکړئ کار واخلئ او په دوه قوسونو باندې څه شی کوئ تاسې تجزیه کړئ. ګلونو زده کوونکو زموږ بل درس د مختلط عددونو د ویش عملیه ده. څنګه موږ کولی شو یو مختلط عدد په بل مختلط عدد باندې وویشو. د دې لپاره چې تاسې د زیر یو مختلط عدد پر زیر دوه مختلط عدد وویشئ، د زیر دوه مختلط عدد مزدوج به د صورت او مخرج کې څه کوي ضرب کوي. په دې ډول به تاسې یو مختلط عدد په بل مختلط عدد ویشلی وي. ګورئ زده کوونکو مثال ته وګورئ. تاسې د کتاب لومړنی مثال له ستاسې توجه مو غواړم زده کوونکو. اول مثال څلور جمع 3i تقسیم پر 2 جمع 15i. د دې د ویش حاصل و څه شکل تاسې لاسته راوړئ. د دې لپاره چې د دې د ویش حاصل موږ او تاسې لاسته راوړو دا په دې شکل باندې کوو. ګورئ ګلونو زده کوونکو څلور جمع 3i پر 2 جمع 15i دا مساوي کېږي. لیکو څلور جمع 3i تقسیم پر 2 جمع 15i ضرب د مخرج مزدوج. د مخرج مزدوج 2 منفي 15i دی او صورت کې هم سره د ضرب په شکل لیکو او په مخرج کې هم د ضرب په شکل لیکو. دا مساوي کېږي څلور جمع 3i خپله ضرب ده 2 منفي 15i دا هم دغسې باندې لیکو تقسیم پر 2 جمع 15i ضرب 2 منفي 15i 2 جمع 15i او ضرب 2 منفي 15i. ګورئ ګلونو زده کوونکو دا به اوس موږ او تاسې په دې شکل باندې ولیکو چې څلور جمع 3i تقسیم پر 2 جمع 15i دا مساوي کېږي. څلور ضرب 2 اته کېږي مثبت ضرب منفي منفي. څلور ضرب 5 څو کېږي 6i مثبت ضرب مثبت مثبت 6i مثبت ضرب منفي منفي 3 5 15 i په i کې i مربع. دا تاسو ګورئ چې مختلط عدد خپل په مزدوج کې ضرب شوی. نو دا موږ لنډ څنګه لیکلی شو 2 مربع جمع 15 مربع او که ضربوی د دې لکه کسر صورت چې موږ ضرب کړم دغسې ضربولی هم شي دا مساوي کېږي. دلته دا حقیقي برخه اته ده او دلته منفي د اته ده دا منفي 6i دی دا 6i دی دا منفي 15i مربع دی. اته به خپله نوشته کو منفي 6i او 6i مطلقه قیمت د دې زیات دی نو منفي 14i شو. منفي علامه خپله لیکو 15 د آی مربع قیمت منفي یو 2 چې مربع کو څلور 15 چې مربع کو 15 15 چې مربع کو څو کېږي 15 کېږي. نو ګلونو زده کوونکو دا په دې شکل باندې ولیکو چې اته په خپله منفي 14 آی په خپله منفي ضرب منفي مثبت 15 تقسیم پر څلور او 15 9 کېږي دا مساوي شي. اته او 15 درویش کېږي درویش منفي 14 آی تقسیم پر څو باندې
9 باندې دا د دې ویش حاصل شو. کولی شي دا په دې شکل باندې هم ولیکئ چې تاسې 23 پر 9 منفي 14 پر 9 23 پر 9 منفي 14 پر 9 یعنې کولی شئ ګلونو زده کوونکو دا په داسې شکل باندې ولیکئ او داسې شکل باندې هم لیکلی. تاسو که کتاب ته وګورئ ستاسې 23 پر 9 منفي 14 پر 9 دا ستاسې د کتاب ځواب. یعنې ګلونو زده کوونکو د دې لپاره چې یو مختلط عدد په بل مختلط عدد تاسې وویشئ د مقسوم علیه مختلط عدد په مزدوج کې به د کسر صورت او مخرج ضرب کوئ. د ضرب د حاصل څخه چې لاسته څه لاسته راځي دغه ستاسې د یو مختلط عدد ویش په بل مختلط عدد باندې دی. ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې د دغه فصل وروستنی درس د 2مه درجه یو مجهوله معادلو حل د مختلط عددونو په سیټ کې دی. څنګه موږ کولی شو یوه 2مه درجه یو مجهوله معادله د مختلط عددونو په سیټ یا کمپلیکس انالیس کې چې شی کو حل کو. ګورئ ګلونو زده کوونکو 2مه درجه یو مجهوله معادله x مربع جمع bx جمع c مساوي 0. دا 2مه درجه یو مجهوله معادله ده په دې شرط چې a به خلاف د چی اوسي 0 اوسي. کیدای شي بی 0 شي یا سی 0 شي یا دواړه 0 شي خو ا به همیشه دپاره خلاف د 0 وي. که چیرې بی او سی 0 شي دې ته بیا ناقصې معادلې ویل کیږي. دا 2مه درجه یو مجهوله معادله د دې د حل لپاره موږ او تاسې دلتا چې قیمت دلتا مساوي بی مربع منفي 4 ا سی دی. که چیرې دغه د دلتا قیمت که چیرې دغه دلتا لویه تر چی شي وي 0 وي. که چیرې دلتا لویه تر 0 وي نو موږ یو 2مه درجه یو مجهوله معادله په حقیقي انالیز یا حقیقي اعدادو کې د حل وړ ده او 2 مختلف حقیقي جذرونه لري. دومه خبره موږ دا کوو که چیرې دلتا مساوي په چی شي وي 0 اوسي بیا 2مه درجه یو مجهوله معادله بیا هم په حقیقي اعدادو کې د حل وړ ده او موږ وایو چې 2 مساوي یا یو حقیقي جذر لري. چون د معادلې درجه 2 ده نو 2 جذرونه لري نو موږ د دغه معادلې دواړه جذرونه مساوي دي یعنې ویلی شو چې 2 مساوي جذرونه لري. که چیرې څوک داسې وایي چې یو جذر لري هم پروا نه کوي ځکه هغه دواړه مساوي په حقیقت کې یو دی چون د معادلې درجې پورې خبره نو وایو چې 2 مساوي جذرونه لري. او درېیمه خبره دا ده که چیرته دلتا د 0 نه کوچنی اوسیږي نو په دې صورت کې معادله په حقیقي اعدادو کې د حل وړ نه ده او په مختلط عددونو کې د حل وړ ده. ګلونو زده کوونکو چون مختلط عددونه موږ ټیټو صنفونو کې نه ولوستلي معادلې چې ستاسې په 8م صنف کې شروع شوي دي په 9م کې هم ستاسې معادلې دي په 10م ټولګي کې تاسو چون مختلط عددونه ولوستلو اوس څنګه یو معادله موږ په مختلط عددونو کې حل کولی شو. هغه معادله چې په حقیقي اعدادو کې د حل وړ نه ده موږ او تاسې په مختلط کې څنګه حل کوو. توجه مو غواړم راسره پاتې شي ګلونو زده کوونکو. د کتاب د مثال له مخکې زه یو کوچنی مثال تاسو ته حل کوم. مثلا زده کوونکو سوال راغی چې x مربع جمع 14 مساوي 0 دغه معادله په حقیقي اعداد کې حل کړئ. دلته که موږ هر حقیقي عدد وضع کړو که مربع کو مثبت کیږي دې سره جمع کیږي نو 0 هیڅ وخت کیږي نه. خو په کمپلیکس عددونو کې یا په مختلط عددونو کې دا د حل وړ ده. څه قسم د حل وړ ده ګورئ تاسې توجه مو غواړم ګلونو زده کوونکو څنګه به حل کوئ دا به داسې حل کوئ. لیکئ به چې x مربع دا مساوي کیږي د منفي 14 د مساوات دواړو خواو سره د مثبت 14 ضد منفي 14 جمع کړه. داسې نه وایو چې 14 د مساوات نه خواته اړو دا خبره ناسمه ده. راځي که هېڅ وخت موږ یو عدد د مساوات د بل خوا نه اړول رړول نشته خو د یوې عملې په اساس باندې به تاسو د یو عدد د مساوات نه بل لور ته تبدیلوئ اړوئ به یعنې مطلب یو عدد به د هغې ضد به دواړو خواو سره جمع کوئ. تاسې x مربع مساوي منفي 14 شو دواړو خواو نه دوم جذر نیسو داسې په دې شکل باندې x په مساوي منفي 14 ګورو چې منفي عددونه په حقیقي عددو کې جفت جذر نه لري. دا اوس موږ څنګه ساده کوو x یو او 2 دا موږ داسې ساده کوو چې x یو او 2 دا منفي 14 داسې لیکو چې منفي 1 ضرب 14 دا په دې شکل باندې لیکو په دې شکل باندې او موږ او تاسو خو دا ولوستل چې د i مربع قیمت څه شی دی منفي 1 دی. دا به د منفي 1 په ځای به څه شی ولیکو i مربع ضرب څه شی 14 دا کولی شي بیل بیل جذر لاندې هم تاسې واخلئ i مربع د مربع جذر لاندې 14 د مربع جذر لاندې کولی شي تاسې ولیکئ چې x یو او 2 دا مساوي شو د 14 مربع جذر څو دی 4 دی او i مربع په خپله څه شو i دا کولی شي تاسې په مطلقه قیمت کې واخلئ د ریاضي د اصولو په اساس باندې یعنې کولی شو موږ ولیکو چې یو جذر 4 i او بل جذر څه شی دی منفي 4 i یعنی معادله به هماغه د 2مه درجې مجهوله معادلو په شکل حل کوئ. صرف کله چې عدد د جذر لاندې منفي راغی نو دغه منفي د عدد چې منفي د جذر لاندې راغی په دې شکل کې چې منفي 1 ضرب هماغه عدد د منفي 1 په ځای به څه شی ولیکئ i مربع ولیکئ او د 14 په ځای هغه عدد به خپله نوشته کړي وروسته که بیل بیل جذر نه اخلئ که په یو وخت کوئ. یعنې ګلونو زده کوونکو که تاسو لنډ داسې ووایئ چې مثلا د 4 جذر دا لنډ تاسو د 4 جذر 2 دی نو کولی شئ که تاسو لیکئ چې د منفي 4 جذر نو کولی شئ ووایئ چې 2 i دی.
مثلا زه وایم چې د شپږ دېرشو جذر شپږ دی یعنې زه کولی شم چې ولیکم د شپږ دېرشو مربع جذر شپږ خو که چیرې منفي شپږ دېرشو نو زه وایم چې د دې مربع جذر څه شی دی بیا شپږ آی دی په مختلط یا کمپلیکس انالیس کې د دې مربع جذر بیا شپږ آی دی راځو د کتاب لومړني مثال ته لومړنی مثال حل کوه ستاسې توجه ورته غواړم ګلونه زده کوونکو ستاسې د کتاب لومړنی مثال په دې شکل باندې د کتاب لومړنی مثال وایي اکس مربع منفي لس اکس جمع شپږ ویشت مساوي صفر دغه معادله څه شی کوي تاسې حل کوئ د دې معادلې اکس یو جذر او اکس دوه جذر ولې دوه جذرونه لیکو ځکه د معادلې درجه دوه ده نو دا دوه جذرونه باید ولري راځو د حل لپاره موږ او تاسې دلتا مطالعه کوو دلتا مساوي کیږي بي مربع منفي څلور اے سی دلتا مساوي کیږي د بي قیمت منفي لس دی که منفي لس مربع ولیکي او که لس مربع ولیکي فرق نه کوي منفي لس مربع منفي لس ضرب منفي څلور ضرب یک یو سی قیمت څو دی شپږ نو دلتا به مساوي شي لس چې مربع کې سل څلور یو څلور څلور شپږ څلېرویشت څلور دوه اته اته او دوه لس دلتا به مساوي شي منفي څلور منفي څلور د صفر نه کوچنی دی معادله په حقیقي اعدادو کې د حل وړ نه ده په کمپلیکس کې حل کوو راځو لیکو چې اکس یو او دوه دا اکس یو او دوه دا مساوي کیږي منفي بي مثبت منفي دلتا زیر جذر تقسیم پر 2 د ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمي فرمول دی یعنی د محمد بن موسی په رابطه باندې لاړو دغه فرمول په اساس باندې منفي بي د بي قیمت زموږ ستاسې د ایکس ضریب دی منفي لس مثبت لس بشي مثبت منفي دلتا قیمت څه شی د ګلونو زده کوونکو منفي څلور د جذر لاندې تقسیم پر 2 ضرب ا د ا قیمت څو دی یو دی اکس یو او دوه دا مساوي کیږي ګوري ګلونو زده کوونکو لس په خپله نوشته کوي لس مثبت منفي تاسو ته ما مخکې مولوسه د منفي څلورو مربع جذر منفي څلور زیر جذر مثبت دوه آی او منفي دوه آی څنګه به یې لیکئ تاسو ته ما ولوستو چې منفي یو ضرب څلور دا به دغسې ولیکئ دا به داسې ولیکئ چې آی مربع ضرب څلور د دې منفي یو په ځای هم آی مربع ولیکئ د څلورو مربع جذر څو دی دوه او د آی مربع د سره درجې سره اختصار شو دوه آی نو کولی شم د دې په ځای زه ولیکم چې دوه آی تقسیم پر څو باندې دوه باندې دا مساوي کیږي لس چې په دوه تقسیم کو 15 مثبت منفي دوه چې له دوه سره اختصار کو یو ګلونه زده کوونکو یو جذر اکس یو جذر 15 جمع آی شو دا یو جذر او بل جذر ګلونه زده کوونکو څه شو 15 منفي آی شو 15 بل جذر ګلونه زده کوونکو 15 منفي آی شو دا د معادلې څه شو بل جذر شو دغه معادله موږ او تاسې په حقیقي اعدادو کې چون د حل وړ نه وه په مختلطه نوع په دغه شکل باندې حل کړه ګلونه زده کوونکو راځو د کتاب دوم مثال ته په دوم مثال باندې کار کوو د کتاب دوم مثال داسې دی څلور اکس مربع جمع څلور آی اکس جمع 15 مساوي صفر وایي دغه معادله تاسې حل کړئ دغه معادلې جذرونه پیدا کړئ اکس یو جذر او اکس دوه جذر دا پیدا کړئ ګورئ ګلونه زده کوونکو په دې خو پوهیږئ چې د ا قیمت څلور او د بي قیمت څلور آی او د سی قیمت څه ده 15 دی دا به داسې کوئ چې دلتا مساوي کیږي د بي مربع منفي څلور ا سی دلتا مساوي کیږي د بي قیمت څه شی دی څلور آی کل مربع منفي څلور ضرب د ا قیمت څه دی څلور او ضرب د سی قیمت څه دی 15 دلتا مساوي کیږي څلور چې مربع کو 14 آی مربع څلور شپاړس یا داسې کوو څلور په خپله څلور ضرب 15 شپېته چې لږ موږ او تاسې هغه ضرب په سمه توګه وکړو چې رانه غلط نه شي 14 په زره آی مربع قیمت منفي یو شو منفي څلور ضرب شپږ څلرویشت او صفر خپله یعنې 240 دلتا او مساوي شي منفي یو په شپاړسو کې منفي 14 او منفي 240 بالاخره همدا اوس ځواب به شي منفي 206 د دلتا قیمت کوچنی در صفر شو دغه معادله په حقیقي اعدادو کې د حل وړ نه ده راځو په مختلط عددونو کې څنګه حل کوو ګورئ ګلونو زده کوونکو لیکو چې اکس یو او دوه دا مساوي کیږي منفي بي مثبت منفي دلتا د جذر لاندې تقسیم پر 2 اکس یو او دوه دا مساوي کیږي منفي بي د بي قیمت څلور آی دی د بي قیمت څلور آی دی څلور آی وضع کوو مثبت منفي 250 د جذر لاندې تقسیم پر 2 ضرب څلور اکس یو او دوه دا مساوي کیږي منفي څلور آی مثبت منفي
ګلونو زده کوونکو اوس دا دواړه سره په خپل منځ کې ساده کوو، یعنې د جمع او تفریق د رابطې نه موږ او تاسې هغه استفاده کوو. لیکو چې x یو او دوه دا په دې شکل باندې لیکو، دا مساوي کېږي منفي 4i او 14i. که سره مثلا دا موږ په دې شکل باندې کولی شو چې ولیکو د یو جذر دپاره ولیکو چې x یو مساوي کېږي منفي 4i جمع 14i تقسیم پر 8. 14i نه 4i کم کې څو پاتې کېږي 12i. 12i تقسیم پر څو باندې 8 باندې. نو دا چې تاسو سره اختصار کوئ 3 دا چې اختصار کوي 3 4 12 2 4 8 3 پر 2i 3 پر 2i دا د معادلې یو جذر شو. د بل جذر د موندلو دپاره موږ دا ځل دا منفي علامه په نظر کې لیکو چې منفي 4i منفي 14i تقسیم پر 8. منفي 4 او منفي 14 منفي 0 تقسیم پر 8. که چیرې اختصار کو منفي 15 4 0 او 2 4 8 منفي 15 پر 2i، یعنې د معادلې یو جذر 3 پر 2i شو، د معادلې بل جذر منفي 15 پر 2i شو. ګلونو زده کوونکو که چیرې تاسو کتاب ته وګورئ د معادلې یو جذر 3 پر 2i او د معادلې بل جذر منفي 15 پر 2i، یعنې دغه دوه جذرونه د معادلې لاسته راغله. دغه دوه جذرونه د دغه معادلې دپاره دي. ګلونو زده کوونکو د کتاب دریم مثال دی، وایي x مربع جمع 3i x منفي 2 مساوي 0 معادله د محمد بن موسی د فرمول په اساس باندې په مختلفو عددونو کې څه کوي حل کوي. دغه مثال تاسو ته د کورنۍ په وظیفې په شکل پرېږدم، تاسو به خپل حل کوئ، کار به ورباندې وکړئ، a b او c مشخص کړئ. کتاب کې سوال په تفصیل سره حل شوی دی، بیا هم که نه پوهېدلی کولی شئ موږ ته تاسې راولېږئ. زه بل درس ته ګلونو زده کوونکو ګلونو زده کوونکو زموږ ستاسې بل درس تحلیلي هندسه ده. تحلیلي هندسه باندې پیل کوو. د تحلیلي هندسه د هغه هندسې څخه عبارت ده چې د الجبري میتودونو څخه په هندسه کې شی اخلي کار اخلي. یعنې موږ داسې تعریفولی شو چې تحلیلي هندسه د هغه هندسې څخه عبارت ده چې د الجبر او هندسې ترمنځ څه شی څېړي، اړیکې څېړي. د دغه هندسې بنسټ ګرچې دی دیکارتس په نامه عالم دی. دیکارتس د دغې هندسې بنسټګر دی او هغه دغه هندسه چې ده رامنځته کړې ده. تاریخچه یې تاسو ته په کتاب کې په مفصل ډول لیکل شوې ده، کولی شئ هغه تاریخچه یې ولولئ او تاسې په ځان باندې پوه کړئ چې څنګه تحلیلي هندسه رامنځته شوه. دې ته هماهنګه هندسه هم موږ او تاسې ویلی شو. ګلونو زده کوونکو چون د هندسې بنسټ په نقطه سره ایښودل شوی دی او د الجبر بنسټ څه دی په عدد باندې ایښودل شوی دی. نو په دې اساس باندې په تحلیلي هندسه کې اول درس د یوې نقطې موقعیت په قایم وضع کمیت سیستم کې دی. یعنې په قایم وضع کمیت کې څنګه موږ کولی شو یوه نقطه وټاکو او بیا څنګه کولی شو دغه دوو نقطو ترمنځ څه پیدا کړو، فاصله پیدا کړو. نو په دې اساس باندې ځکه دا کار کېږي چې موږ ویلی شو چې د هندسې بنسټ په نقطه باندې ایښودل شوی دی او د الجبر بنسټ په عدد باندې ایښودل شوی دی. نو موږ په تحلیلي هندسه چې اول کوم کار کوي، اول د نقطې او عدد ترمنځ اړیکې څېړي، په دغه اړیکو باندې څه کېږي، غږیږي. ستاسې اول درس وضع کمیتو سیستم دی. د قایم وضع کمیتو سیستم ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو داسې تعریفوو، دوه یو پر بل عمود خطونه چې یو مستوي په 4 مساوي برخو باندې وویشي، دې ته د قایم وضع کمیتو سیستم ویل کېږي. دوه یو په بل عمود خطونه دي، یو مستوي په 4 مساوي برخو باندې څه کوي، وویشي. دې ته موږ او تاسې د قایم وضع کمیتو سیستم ویلی شو. د قایم وضع کمیتو سیستم. ګورې ګلونو زده کوونکو، ایکس محور د ایکس زبر او ایکس په واسطه ښودل کېږي او دغه عمودي خط چې دی دې ته د وای محور وایي. دا د وای زبر او وای باندې ښودل کېږي. د وای محور چې دی د وای محور دې ته ګلونو زده کوونکو د ترتیب محور وایي. د ترتیب محور. ایکس محور ته چې دی ایکس محور دې ته د فاصلې محور ویل کېږي. فاصلې محور. که چیرې ګلونو زده کوونکو نقطه په اوله ناحیه کې واقع اوسي، یعنې په دې صورت کې موږ وایو چې ایکس د 0 نه لوی دی او وای هم د 0 نه لوی دی. یعنې که چیرې نقطه دلته واقع اوسي نو په دغه صورت کې ګلونو زده کوونکو د نقطې فاصله او ترتیب څه شی دی، دواړه مثبت دي. یعنې ګلونو زده کوونکو دې ته موږ او تاسې اوله ربع یا اوله ناحیه د سات د عقربې خلاف دې ته زو دومه ناحیه یا دومه ربع وایو، دې ته درېمه ربع یا درېمه ناحیه وایو او دې ته ګلونو زده کوونکو څلورمه ربع یا څلورمه ناحیه څه کېږي، ویل کېږي. نو که چیرې نقطه دلته واقع وي، فاصله او ترتیب یې دواړه څه رقم دي، مثبت دي. که چیرې نقطه په دومه ناحیه کې واقع وي، په دې صورت کې ایکس کوچنی دی او وای څه رقم دی، لوی دی. که چیرې نقطه په درېمه ناحیه کې واقع وي، په دې صورت کې فاصله او ترتیب دواړه د نقطې څه رقم دي، منفي دي. او که چیرې نقطه دلته واقع وي، په دې صورت کې فاصله یې مثبت ده او ترتیب یې څه رقم دی، منفي دی. مثلا موږ او تاسو ته نقطې راکړل کېږي 3 او -4.
مثلا داسې یوه نقطه بله ده دا د پی یو نقطه ده د پی دوه نقطه ده منفي څلور او یو مثلا د پی درې یوه نقطه ده په دې شکل باندې ده چې منفي څلور او منفي یو مثلا د پی څلور یوه نقطه ده صفر او یو او د پی پنځه یوه نقطه ده اته او صفر د دغې نقطو مثلا موقعیت وټاکئ چون فاصله مثبت ده او ترتیب څه ده کم منفي دی دا نقطه په څو مناحیه کې ګلونو زده کوونکو واقع ده په څلوره مناحیه کې واقع ده چون دې نقطې ته موږ او تاسې وګورو فاصله منفي ده او ترتیب مثبت دی نو کله چې فاصله منفي وي دا نقطه په څو مناحیه کې واقع وي په دوه مناحیه کې واقع وي که چیرې دې نقطې ته وګورو فاصله او ترتیب دواړه منفي دي نو موږ او تاسې ویلی شو چې دغه نقطه په درې مناحیه کې څه رقم ده واقع ده ځکه په درې مناحیه کې اکس هم د صفر نه کوچنی او وای هم د صفر نه کوچنی که چیرې دې نقطې ته وګورو اکس پکې صفر دی او وای چې دی یو دی یعنی فاصله صفر ده فاصله دغه ځای شو او وای یو شو دا نقطه شو یعنی موږ او تاسو ویلی شو چې دغه نقطه د وای په محور ده دا په کوم محور باندې ده دا د وای په محور باندې ده دلته ګلونو زده کوونکو که تاسې وګورئ د اکس قیمت اته او د وای قیمت صفر اکس اته شو مثلا دا ځای شو اته او وای صفر شو نو نقطه په کوم محور باندې واقع شوه نقطه د وای اکس په محور باندې واقع شو دا په کوم محور باندې ده اکس محور باندې که چیرې ګلونو زده کوونکو فاصله او ترتیب مثلا دواړه صفر وشي مثلا داسې یوه نقطه وسي صفر او صفر نو دغه نقطه چې ده د قایم وضع کمیتو په مبدا کې واقع ده دغلته بیا واقع ده په دغه شکل باندې ګلونو زده کوونکو ورپسې زموږ او ستاسې درس د دوو نقطو ترمنځ د فاصلې پیدا کول دي څنګه موږ او تاسې کولی شو د دوو نقطو ترمنځ فاصله پیدا کړو کتاب کې مثال د نقطې تاسو درکړي وي دا په وضع کمیتو سیستم کې وټاکئ تاسې خپله ټاکلی شئ کتابچه به درسره که خطکش درسره یې وټاکئ ډېره ښه خبره به وي ګلونو زده کوونکو چون دغه نقطې موږ او تاسې ټولې وټاکلې کتاب کې مثال د نقطې ورکړي وي دا د وضع کمیتو سیستم کې وټاکئ تاسې خپله هم ټاکلی شئ خطکش به درسره کتابچه قلم پنسل پاک هر څه به یې کولی شئ وټاکئ خپله انشاءالله پوهېدلی شئ راتلونکي درس کې به د دوو نقطو ترمنځ فاصله وایو څنګه موږ کولی شو دوو نقطو ترمنځ څه پیدا کړو فاصله پیدا کړو دا و زموږ او ستاسې نننی ورځ درس تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په ستر او سپېڅلي رب مو سپارم هر چیرې چې یاست کامیابه خوشحاله او صحتمند اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې د یاده مو باسئ بریالي اوسئ